کومه ښځه چې بغیر د عذر نه د خپل خاوند نه د طلاق مطالبه کوي چې ماله طلاق راکه، د دې ښځې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک څه فرمایلي دي انتهایی قابل غور دي. پکار ده چې موږ او تاسو یې واورو او ځان پې پوهه کړو. او هغه کوم عذرونه دي چې په هغې کې یو عذر موجود شي نو ښځې ته شریعت دا حق ورکړی دی چې دا د خاوند نه د طلاق مطالبه وکړي، بیا پې دا ګناهګاریږي نه. ګوره چې د ټولو نه مخکې ټول ځان په دې خبره پوهه کوي. د ابوداود شریف حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ابغض الحلال الی الله تعالی الطلاق، چې الله ته په حلال او جایز څیزونو کې د ټولو نه ناپسندیده، د ټولو نه ناخوښه څیز چې دی هغه طلاق دی. لہذا خاوندانو له پکار دي چې هیڅ بې حسه دا الفاظ نه استعمالوي د ښځې په حق کې، او ښځې له پکار دي چې دا